الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پښتنو مشرانو السلام علیکم. نن چې کوم احتجاج راځي پرامن احتجاج دی د ګرانۍ خلاف وکړو. زمونږ میندې خویندې د بوډاګان بچي دا ټول د پلین کې ولاړ یو ورو پسې ګرځي. دا د صوبې حکومت کار دی ګدامونه ډک دي او ورنه ملایوي. زمونږ نن پرامن وروتیو SUD صاحب ته موږ دا ویو دا راتلونکی کار دی چې راپاسي او د غریب عوامو د وړو بندوبست وکړي. نن پرامن یو چې زموږ ته د عوامو ته د وړو په صحیح ریټ میلاو نه شولو او دوی ته د وړو دغه دا شان بندیزي بیا به انشاءالله ټول په شریکه راپاسو د اول د AC او بیا د DC دفتر ته به ځو او خپله خپلې په زور غواړو. ټیک ده انشاءالله. خو څنګه چې زموږ ناظم ورور صاحب وویل اشرف خانو چې یار تاسو دا نن خو دا یوازې د حکومت پارټۍ کار خو نه دی چې دا موږ د مرګي روتي ولاړ دي. دا خو د ټولو خلکو تکلیف دی. دا واجب تکلیف دی چې ونه نه بلاویږي. کیس نشته بجلي نشته چینچانې صدوقیان ډاکټرې د کیس د لاسه ولاړې دي. ستاسو ته کاریانې زیاتې شوي دي. لاول به تاسو په لسشل روپۍ یو ځای پروت دی اوس هغې په ډبل دنالي هغې خو راته مسله ده. خو موږ ته غریب عوام خو تنګ دی که نه. تاسو دغه وګورئ میډیسن وګورئ هغې څومره ګران کړي دي او یار یو شی به مفت میلاویږي. ورونو راپاسو به دا مشران تاسو سره ټولو خبرې کړي لګیا دي خو یو موټي شی خدای ته وګورئ یو موټي شی او سیاست ته پاته نه یادو ډېر یادو چې دا کومه ګراني ده دا بجلي نشته لوډ شیډینګ دی د کیسو دې لپاره یو شی چې یو موټي شی انشاءالله هر شی به ټکي نو کېږو به انشاءالله. او آینده لپاره که څنګه احتجاجي کومه طریقې موږ مشران به نه مخکې تاسو به راپسې لاویل ده په موږ کړو بیا به تاسو ډېره مهرباني وسلام.